بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ګورئ د 400 خوره دا د یو ډېر عظیمې هستۍ نه دا محرومه شوه او تاسو ګورئ چې څومره د شیخ صاحب هغه ورثه دي، د هغې شاګردان دي، طالب علمان دي، د هغې د سترګو نه اوښکې دارې وی. یقینا چې داسې شخصیت دا زه نه وینم چې بیا به په صدو کې موږ ته پیدا شي. دا د دې قوم زه ډېره مایوسي ګڼم چې داسې شخصیات دا هم د دې خلکو نه برداشت کیږي. زمونږ د 400 پہچان دا که مونږ په ټول پاکستان کې ګرځو یا به مونږ په دنیا کې ګرځېدو نو هغه به د شیخ ادریس صاحب په وجه باندې زمونږ پہچان کېدو. نن هغه شخصیت هغه د دې خاورې نه لاړو، دا خاوره محرومه شوه د دغه شخصیت نه. نو مونږ د دې ډېره سخته غندنه کوو او دې حکومت ته وایو چې یاره دا قاتلان دا په رڼا ورځ باندې دلته قتل وشي او دومره عظیم شخصیت دا په ګولو باندې سوري کېږي. نو دا ادارې، دا پولیس، دا واکداران دا خیر د څه دپاره دي؟ موږ داسې قتلونه ولیدل چې هغې میاشت مخکې شوي وي، ټوټې شوي وي، په بوجو کې بند شوي وي. علم خان صاحب تاسو په خپله ریکارډ کړي دي او د هغې چې کوم دی آل قتل هم برآمد شي، هغه قاتل هم ګرفتار شي. خو دومره لوی شخصیات دا چې کوم دی قتل شي، دا شهیدان شي او دا خبره دا بیا روکه شي، دا غیبه شي. نو دا یو لوی علمیه ده، دا یو لوی سوالیه نشان دی په دې ادارو باندې. مونږه دا طلبا چې څومره هم دي نو دا مونږ پر زور مطالبه کوو چې د شیخ ادریس صاحب قاتل دا د سرعام ته راوستی شي او د 400 په چوک کې د دې لټکو شي او دله د پانسي ورکړی شي. دا زموږ مطالبه ده.